بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المائدة ركو نمبر 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل يقينا غستلي والله پخ وعد بني إسرائيلنا وبعثنا منهم 12 نقيبا أو لقل منقد دوين دولس مشران وقال الله إني معكم أول الله بشك زستاسو سريما لئن أقمتم الصلاة كچرتاسو قائم وساتو منذ آتيتم الزكاة ورمكو زكاة وآمنتم برسلي أو تاسو إيمان راوڑو پر رسولانو زما وعزرتموهم أو مددم وقلو دهغوي وأقرضتم الله قرضا حسنا أو تاسو قرض وركو ألا لقرض حسن ينخكولي قرض لأكفرن عنكم سيئاتكم نخام خاب زلركم استاسو نقناهن استاسو ولأدخلنكم جنات تجري او خام خاب داخل کم تاسو دی سباغونو تچبهیگی بمن تحتها الانهار لاندی دا اغید وننا نهرنا فمن كفر بعد ذلك منكم پس هغه څوک چې د کفر لارې اختیار کړ رسته د دینا پتاسو کی فقد ضل سواء السبيل یقینا ورکه کړه لار نیغه فبما نقضهم ميثاقهم نپوجد ما تولد دوی د پخې وعده لعناهم منغ لعنت وکو په دوی باندې وجعلنا قلوبهم قاسيه او وګرځول موږ د دوی زړونه کلک سخت يحرفون الكلم عن مواضعه بدلوي دوی خبره د خپل زینا ونسو حظا مما ذکروا به او هیر کړي د دوی یو حصہ د هغې نه چې نصیحت شوی دوی ته به په هغې سره ولا تزال تطلع على خائنة منهم او همیشه به ته چې خبر برازي تا ته اطلاع برازي تا ته په یو خیانت د دوی د طرف نه الا قلیلا منهم مگر ډېر لږ کسان د دوی نه فاعف عنهم نو معافي کوه دوی ته واصفح او مخگر زوائن درگذر کوا ان الله يحب المحسنين بشك الله خوخي احسان کون کی ومن الذين قالوا او دهغه کسانو نا چې دوی ویلیو اننا نصارا چې بشک مونږ نصارا یو اخذنا ميثاقهم اغسطي ومونږ په خوعد دوینا فنسوا حظا مما ذکروا به پس هیر کړه دوی ډېره حصه د هغه څه د هغه سبق نه چې نصیحت شوی دوی ته په هغې سره فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة نو غرزول مونږه په منځ د دوی کې دشمني او بغض کینه تر د ورځې د قیامت پورې وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون او ضرب خبر ورکړي دوی ته الله پاک په هغه کارونو چې دوی کول يا أهل الكتاب أهل كتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم اهل کتابو یقینا راغلی دی تاسو ته رسول زمونږه چې بیان کی تاسو ته ډېرې هغه خبرې چې تاسو تخفون من الكتاب پټولې د کتاب نه ويعفو عن كثير او معاف کوي درته ډېرې قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين یقینا راغلی د تاسو ته د الله د طرف نه رڼا او راغلی دی دسی کتاب چې هغه حق بیانونکی دی واضح دی یهدی به الله من اتبع رضوانه چې خی په دې سره الله پاک هغه چاته چې پیروي کوي د الله د رضا سبل السلام د لارې د سلامتیا ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه
او راوباسي دوی د تیارو نه رڼا طرف ته په حکم خپل سره ویهدیهم الی صراط مستقیم او هدایت کوي دوی ته د لارې نیغي لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم یقینا کفر وکو هغه کسانو چې وی ویل چې بېشکه الله خو هم دا مسیح زوی د مریم دی قل فمن یملک من الله شیئا ورته ووایه نبی صلی الله علیه وسلم څوک به طاقت ولري د الله د مقابلې څه قدر لهم ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم کچری غواړي الله چې هلاکی مسیح چې زوی د مریم دی و امه او مور د هغه ومن فی الارض جمیعا او هغه څوک چې په ځمکه کې دي ټول ولله ملک السماوات والارض وما بینهما الله لره دی بادشاهي د هغه اسمانونو او د ځمکې او څه چې د دې دواړو په منځ کې دي یخلق ما یشاء والله علی کل شیء قدیر پیدا کوي الله څه چې وغواړي او الله په هر څیز باندې قادر دی وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه او وای يهوديان او عیسایان چې مونږ زامن د الله یو او مونږ دوستان یو د هغه قل فلم يعذبكم بذنوبكم ورته ووایه نو بیا ولې عذاب درکوي تاسو ته په ګناهونو ستاسو بل انتم بشر ممن خلق بلکې تاسو خو هم انسانان یې د هغه مخلوقاتونه چې پیدا کړي دی الله یغفر لمن یشاء ويعذب من یشاء بخي الله څوک چې وغواړي او عذاب ورکوي چاته چې خوښه شي ولله ملک السماوات والارض وما بینهما او الله لره دی بادشاهي ملکیت د اسمانونو د ځمکې او څه چې د دې دواړو په منځ کې دي و الیه المصیر او خاص الله ته ورتلل دي د ټولو یا اهل الكتاب اے اهل کتاب قد جاءکم رسولنا یقینا راغلی دی تاسو ته رسول زمونږه یبین لکم چې بیانوي تاسو ته علی فترة من الرسل رستو د ډېرې مودې د بندېدو نه د رسولانو ان تقولوا چې تاسو دا ونه وایئ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر چې نه و راغلی څوک موږ د زیرې راکوونکي او نه څوک یروونکي فقد جاءکم بشیر ونذیر یقینا راغی تاسو ته زیرې درکوونکي او یروونکي والله علی کل شیء قدیر او الله په هر څیز باندې قادر دی قدرت لرلو والا دی دلته الله رب العالمین د بنی اسرائیلو د هغه واقعې ذکر کړی دی چې کله دوی په صحرا کې وو او الله رب العالمین د دوی 12 قبیلې وې نو په دوی باندې موسی علیه السلام د الله په حکم سره 12 نقیبان یعنی نقیب وی مشر ته او خبر اغستون کی ته لکه دی به د خپل هر نقیب به د خپل قبیلې د اعمالو د هغوی د بد اخلاقۍ د هغوی د بې ادبۍ د هغوی د بد عملۍ د هغې نه د بچ کېدو د دوی به خیال ساتي او دی به پې مشري او موسی علیه السلام ورته ووایي چې بس الله مدد بس تاسو ملګري که تاسو مونځ قایم کوئ زکات ورکوئ او په خپل رسولانو الله ورته حکم کوي چې که زما په رسولانو ایمان راوړئ موسی علیه السلام او هارون علیه السلام او د هغې نه مخکې رسولان تیر شوي او تاسو د رسولانو سره د الله په دین کې مددگار وئ په غالب کولو کې مددگار وئ د الله په لار کې مو ورکړه کوله نو الله ورته فرمایي چې واړه واړه کوم ګناهونه ستاسو نه کېږي هغه به درته زه معاف کم او زه به تاسو له باغونه درکم د ابدۍ جنتونه به دله درکم او بیا الله رب العالمین فرمایي چې د دې بني اسرائیلو د هر وخت د وعدې ماتولو په وجه باندې الله سره به یې لوز وکړو بیا به یې سره خپلې پخې وعدې نه به واپس وګرځېدل الله فرمایي د دوی دا زړونه سخت شول په دې بدو کې څنګه چې انسان ګناه وکړي او تور داغ په زړه ولګي چې دې توبه وباسي هغه ختم شي چې دې توبه ونه باسي جو بل ګناه پسې وکړي جو بیا هغه تور داغ غټ شي دغه شان دې ګناه پسې ګناه کوي دا زړه یې ټول تک تور شي نو دا سخت شي
د باندې قرآن او حدیث بیا هم اثر نه کوي، د الله حکم پې هم اثر نه کوي، دی په بدو کې ورننوځي. الله دې موږ ټول په امان کړي. د بني اسرائیلو حالت دې ته رسېدلی و او دوی د الله ورکړی شوی نصیحت چې و هغه هېر کو. الله رب العالمین فرمایي چې د دوی یهودو حالت دا دی، نو ځکه به هر وخت تا ته د دوی نه اطلاع راځي، د دوی د بددیانتۍ، د دوی د طرف نه د وعدې د ماتولو، د دوی د طرف نه د مسلمانانو ته د ضرر رسولو، د دوی کار دا دی لکه دوی سخت شوي دي. هر وخت د نبي صلی الله علیه وسلم او د صحابو خلاف سازشونه کول او وعدې ماتول او مختلف خیانتونه او ډېر بل قسم مخلوق دی دا یهودیان. نو الله رب العالمین نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې د دوی هره خبره باندې زړه مه خفه کوه، بس په خبره باندې تیریږه او هر وخت به د دوی د خیانتونو تا ته اطلاع راځي، خو په دوی پسې لکه محاسبه یې مه کوه چې ته په یوې خبره په دوی پسې نښلی نو نور کار نور او د دوی د طرف نه د خیانت او د دې خبرو په وجه باندې نور به ستا زړه خفه کېږي، لہذا د دوی نه درګذر کوه. بیا الله فرمایي نصارا چې دي په دوی کې هم الله پاک دې دغه اغستې وه، په ښه وعده اغستې وه او دوی هم هغه عملونه وکړل کوم چې یهودیانو کول. د الله رب العالمین د کلام د قرآن پاک نه هدایت اغستل پرېښودل او په نورو خبرو باندې ورپسې شول. بیا الله فرمایي چې تاسو ته نور راغی، قرآن نور دی، رڼا ده، د حق او د باطل فرق راوستونکی کتاب دی، نو چې تاسو ته نیغه لاره وښیي. دا قرآن د هدایت کتاب دی، الله دې ما او تا ته د دې قرآن نه هدایت را نصیب کړي. بیا الله دا فرمایي چې تاسو د عیسی علیه السلام مور او عیسی علیه السلام له دومره د خدای درجه ورکوئ، نو که الله وغواړي او د عیسی علیه السلام مړ کړي او د ده مور او څوک چې په دې ځمکه کې دي ټول، نو هغه خو خالق دی، الله خو خالق دی، نو تاسو د الله سره څنګه دوی یو شان کوئ چې دا زموږ معبود دی که نه؟ نعوذ بالله، استغفر الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه دومره به د هغه سره فکر و، دومره به یې خیال کوو چې کله به انذر عشیرتک الاقربین آیت نازل شو نو خپل رشته داران یې راجمع کړل، د یو نوم به یې اغستو او ویې به وی ای عباس بن عبدالمطلب، زه به د قیامت په ورځ ستا هېڅ په کار نه راځم. ای صفیه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم پوپي وه، وایي زه به د قیامت په ورځ ستا په کار نه راځم. بیا به ای فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم، په مال کې چې تو زمانه څه غواړې په دنیا کې زه به تعالی درکم، خو د قیامت په ورځ به زه ستا هېڅ په کار را نشم. یعنې چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم خپلې لور ته وایي، خپل تره ته وایي، خپل ترور ته وایي چې زه ستاسو په کار نه راځم. نو عیسی علیه السلام او د هغه مور او لکه دا نمونه عقیده لرل که نه چې بس دا به زمونږ سفارش وکړي او مونږ به جنت ته لاړ شو، دا ډېره زیاته سخته ګناه ده، شرک دی چې څوک دا طریقې او دا خبرې کوي. او د یهودیان خو وایي او د نصارا چې وایي مونږ خو د الله خوښ خلک یو او مونږ خو د الله زامن یو، استغفر الله، نعوذ بالله. ځکه چې دوی د عیسی علیه السلام د الله زوی تسلیموي او یهودیان عزیر علیه السلام د الله زوی تسلیموي. نو الله ورته فرمایي وایي بیا تاسو له ولې الله پاک عذاب درکوي ستاسو په ګناهونو؟ تاسو هم څنګه چې دا نور خلک دی دغه شانتې تاسو یې، هېڅ فرق نشته دی په تاسو کې. الله په هر څیز باندې قادر دی.